نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم سورة محمد آیت نمبر 19. فعلم پوشا شان د خبرې دارې چې نشته د معبود برحق مگر یو الله دی، مشکل کشا حاجت روا او د نفي او د نقصان مالک دی. بخنه وغواړه د ګناه خپل او د ایماندارو سړو ښځو دپاره. الله پوهیږي ستاسو په ګرځېدلو را ګرځېدلو باندې او ستاسو په ټیکانو باندې. افضل ذکر لا اله الا الله. په ټولو ذکرونو کې په ټولو نومونو کې د ټولو نه اوچت نوم الله دی چې دغه اسم اعظم دی. اسم اعظم بل نه دی، همدغه لفظ د الله دی، د دې نه اوچت نوم بل نشته. او په ذکرونو کې ټولو نه اوچت ذکر لا اله الا الله دی. کله نبی علیہ السلام نه تپوس وشو نو هغه ورته جواب کې دا ویل چې افضل ذکر لا اله الا الله. موسی علیہ السلام د الله تعالی نه تپوس وکړ چې ما د دې یو ذکر وښایه چې هغه ذکر زه کوم او بل چاته نه معلوم. د ټول نه اوچت ذکر یې الله تعالی ورته حکم وکړو چې لا اله الا الله. د دې نه اوچت ذکر نشته. دا خو عام خلک هم کوي ټول، نو چې بس دا اوچت ذکر دی د عوامو خواصو ټولو دپاره دی. یو ذکر دی او یو کلمه ده. وره ذکر په لا اله الا الله باندې دی او ذکر په کلمې نه دی. لکه ذکر لا اله الا الله دی او کلمه چې کومه ده طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله دی. نو د دې وجې نه ذکر چې کوې نو صرف لا اله الا الله باندې به کوې، او چې کلمه وې نو بیا به پوره وې. لا اله الا الله محمد رسول الله یا اشهد ان لا اله الا الله داسې به وې. و دا کلمه افضل کلمه ده او افضل ذکر لا اله الا الله او ټول نه اوچت ذکر دی. دې وجه څه ده؟ وجه دا دی په دې کې فقط د الله ذکر دی او په دې کې اثبات ونه بیدل. په دې اول کې څه دی؟ لا اله هیڅ هم نه منم. دې ته عربي زبان کې څه وایي؟ تخلی. تخلی مطلب دا دی چې د خپلو دماغونه به ټول هر څه وباسې، څه چې دي دا به ټول وباسې. دې تخلی وایي. خلک چې یو ځګی رنګ کوي نو هغې نه اول صفایي وکړي. داسې نه کوي چې جالیکي دی او ځګی څښا په څښا دی او ته رنګ راوالې او پا پورې رنګ مږې. ناپیده نه کوي، هغه نور تاوان کوي، نور څښا کېږي، بدشکله ښکاري. اول به څه وکړي؟ تخلی به وکړي. تخلی معنا هغه ځګی به پاک کړي، سوتره به یې کړي، وبینځې، بیا به هغې له رنګ ورکړي. نو د اول لا اله د تخلی شو چې زړه د هر څه نه پاک، هېڅ هم نه منم الا الله. یو الله باندې تجلی وایي. اوس زړه چې کومه دی څه شو؟ روښانه شو. په دې وجه باندې دا جمله او دا کلمه دا ډېره ګرانه وه. په هغه زمانه کې هم، د مشرکانو په زمانه کې هم، او اوس هم ګرانه ده. ځکه چې په دې کلمې باندې چې کومه تکلیفونه برداشت شوي دي. ابوذر غفاري رضی الله عنه اسلام قبول کو چې کله راغی اوس کلمه خلقو ته وایي که نه چې لا اله الا الله ذکر ورته کوي. اوس که نه نو هغه ډېر ګران کار و. نبي علیه السلام ورته ویل چې ابوذر خپل کلي ته لاړ شه، یمن ته لاړ شه، خپل غفار خاندان ته لاړ شو. چې کله اسلام غالب شو بیا به راشي.
لیکن ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دا مبارک نبی علیہ السلام یو ځل وفرمیل چې اصدق اللهجه په مخ د ځمکې د ابو ذر نه رښتینې لهجه الله نه ده پیدا کړې چې دا ډېر رښتینی انسان دی. نو ابو ذر غفاري ورته د الله رسول چې اوس ما اعلان نه کړی که نه بیا به رسول اعلان کې خدای اعلان کوم اعلان مه کوه خاوله چې دې مشرکانو مخې ته اعلان د دې کلمې کوم. نو د مکې مشرکان خو ناست دي که نه دا خو دا خبره وایي د هر وخت ځان لا یو حیثیت وي خو سړي ته پته نه لګي که نه بعضې خبرې د بعضې خلکو مخې ته کول چې ډېر ګران کاري. لکه اوس موږ تاسو دلته ناست یو نو تاسو به چې مړه فرعون پکې چا راوستی فرعون څه شی دی د هغې مخې ته خبره کول څه دومره ګران کار و خو دا تا فرعون لیدلی نه و تا ابو جهل لیدلی نه و تا هغه د مکې مشرکان لیدلی نه و. کله چې هغه سړی ویني بیا سړي ته پته ولګي نو په هغه وخت کې دا کلمه ویل هغوی ته داسې وو لکه د مور و پلار او د نسب او د خاندان کنځري کول کنځري لکه جو ته لاړ شي که نه داتا گنج بخش ته لاړ شي بر امام ته لاړ شي پیر بابا ته لاړ شي کاکا صاحب ته لاړ شي غازي عبدالله شاه ته لاړ شي شهباز قلندر ته لاړ شي هلته چې کوم دی ملنګان او مریدان او دغې ناست دي ته ورته صرف دومره وایه چې دوی سره هېڅ اختیار نشته دی دا ځان غریبانه په دې خاورو ډېري نه لاندې پراته دي او پته هم نه لګي چې کوم طرف ته تللی دي. زموږ پې حسن ژوند دی چې انشاءالله جنت ته به تلي خو لیکن قسم پې نه شو خوړی چې دا به خامخا جنت ته تللی ته به قسم نه شي خوړی قسم په پیغمبرانو خوړی شي قسم په صحابو باندې خوړی شي قسم په هغې خلکو خوړی شي چې نبي علیه السلام یې پیشنګویي کړې ده په فضیل ابن عیاض باندې قسم خوړی شي خو په حسني بصري باندې قسم نه شي خوړی انشاءالله به ورسره وی انشاءالله زه تالتي ووایه که نه وایي دا عجزان دا خو ژوندو ته محتاج دی ژونده دعاو ته محتاج دی او ته وایي چې دا ژوندي ده ته محتاج دي زه دا خبره وکړه چې قسم دی چې د وهلو نه ځغلول زیات نه و که نه خپل شکل به هم نه پېژنې خپل شکل ټول خلک راخاستي به مو پسې که نه وایي چې هلکه تاسو ښه نه یې هلکه دغه خلک جوړ کړئ که نه لاړ شئ پسې دغې مزارونو ته لاړ شئ دغې درګاهونو ته لاړ شئ دغې خلقو ته د شرک او د کفر او د توحید او د سنت خبره وکړئ که نه هغې له څوک نه ځي هغې چې کوم دی دا ښه خلک دی هغوی ته هېڅ څوک غږ نه کوي خو چې کومه روغ خلک دی خلک په هغې پسې ګرځي نو دا ډېر ګران کار و. ابو ذر غفاري رضی الله عنه چې کله راووتلو د مکې مشرکانو ته کله د کلمې طیبې او د کلمې د شهادت اظهار وکړو نو هغوی حیران شو چې ښه زموږ مخې ته او زموږ په منځ کې او د دې سرکشانو په منځ کې یو سړی راځي او زموږ د نظریې او د خواهش او د شوق او د عشق او د محبت خلاف خبره کوي. نو ابو ذر غفاري دومره وهلو چې هغه وغورځېدلو ولیکن عباس هو موجود و هغه راغی ویل چې غرق شي دا خو تاسو جندب زید جناده ابو ذر غفاري دا خو د یمن دی عیسائی دی غنم به رقم ځای نه راوړئ او په هغه طرف په ورځئ څنګه نو بس بیا د هغې نه بعد هغه ته خلاص خو هغه کلمه هغه پرې نه ښودله بیا یې ورته وویله د دې وجې نه په دې کلمه کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله بیا ذکر کې لا اله الا الله په دې کې خالص وحدانیت پروت دی. مونږ خو ته ذکر کوو که نه چېرې لا اله الا الله ذکر کوو ولیکن د دې ذکر په دې الفاظو باندې سوچ پکار دی چې زما په دې عقیده کې او په دې نظریه او په دې سوچ کې دا خبره شته او که نشته دا عقیده زما ده او که نه ده هسې چې کومه دی نو لا اله الا الله ویم او نور دې خبر نه یم په دې وجه باندې چې لا اله الا الله وی نه دې سره به مخکې سوچونو ته لاړ شي دا چا نه دي برداشت کړي. یو صحابي دی د هغه نوم دی حبیب ابن زید رضی الله عنه کشر صحابي دی مسیلمة الکذاب نیولی دی او هغه ورته وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ته دا منې چې دا محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او الله یو دی نه ورته وایي چاو وایي زه خو هم د الله رسول یم که نه ویل نه ته د الله رسول نه دا خبره نه اورم زه
عجیبه خبره ده په یو محفل کې یو خبر اورې بله نه اورې. نو د هغه سره تیره چاړه ورسره وه، خلقو نیولی و، دا لاس دې په دې لیچه کې یو کټ کو په دې ځای کې ورته یې اورې که نه وایي نه اورم. دا قدرتي خبره ده چې کوم خلک هغه داسې ایمان باندې کلک که نه قسم دی که دا تکلیفونه هغه څه شی ورته ښکاري. بیا یې دا بله لاس کټ کو اورې وایي نه اورم. بیا یې په سنګل کې د لاس کټ کو دا بل وایي چې اورې وایي چې نه اورم. یو لاس 3 ټوکړې، بل لاس 3 ټوکړې، یو خ په 3 ټوکړې، بل خ په 3 ټوکړې، یو تنه پاتې شو. وایي لاس اورې وایي نه اورم. دا د سر نه زه اورم نه چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره دی خاتم النبیین دی او بل ستا غوندې میلو دي چې کوم دی هغه هم راپاسي او هغه دعوې کوي د میرزا غلام احمد قادیاني په شان دي. زه دا نه منم. 14 ټوکړې شو، شهید شو، خو لیکن د دې کلمې نه وانړو، د لا اله الا الله محمد رسول الله نه وانړو. په دې وجه باندې خلقو قربانیانې ورکړې دي. قربانیانې یو صحابي دی په دې لا اله الا الله باندې د مکی مشرکانو څومره تکلیف ورکړی. زه خو وایم چې په صحابهو کې د بلال رضی الله عنه واقع ډېر لوی قدر دی، قیمت دی، ډېره قربانیانې دي، ډېر تکلیفونه ورکړي دي، خو لیکن د خباب رضی الله عنه په شان تکلیف زما خیال چې چا نه دی برداشت کړی. د هغې وجه دا ده. خباب رضی الله عنه تکلیف ته وګورئ، د هغه تکلیف دا و د انګر و، سهار وختي به سکولټې ګرمې کړې، خو چې کله به د کار شروع کولو نو مکې مشرکانو د عاص بن وائل او داسې نور دا به راله بس هغه به ونیولو او به دې سکولټ به راپاسه سملو. هغه سکولټ راپاسه پروت دی او راپاسه به دوی ودرېدل او کاڼي به پرې واړول، هغه به هغه شانتې لا اله الا الله وایو، لا اله الا الله، هغې نه شو اړولی. دغه وجه چې عمر فاروق رضی الله عنه ته یو ځل موطأ مالک کې دي، عمدة القاری کې دي، او دغه رنګ ابن سعد طبقات الکبرا کې نقل کوي چې حضرت عمر په مجلس کې به یو بستره وه، یو تکیه، یو بستره او یو تکیه. دا جمهوریت چې ورته وایي که نه، دا جمهوریت او دا مغربي جمهوریت او مغربي صدارت و، دا هغه فرعوني شی دی. وره لاس په نامه ولاړ، لاس په نامه. شریعت کې دا نشتی. د چوکیدار خپل کار دی، بار به چوکیداری کوي، لیکن دا خبره نشته چې عمر فاروق چې کوم دی خلیفۃ المسلمین او هغه ناست او بلال ورته لاس په نامه ولاړو. نه، خپل خوا کې جوخ کېنه، دلته کېنه. او دا زموږ دا خوار پیړق نه دی، دا کړاکړ مې زبان خفه نه شي. خو ستاسو دا ټول چې نن دا مشران دي 4 کسان ټوله کړاکړ مې زبان دي، دا هېڅ ټک نه دي، خبرې چل نه ورځي، نه خبره کولی شي، نه هغه سړی تقریر خو کولی شي که نه، تقریر نه شي کولی، ټول چاړېګان دي. څوک په پښتو کې قرآن وایي او څوک په انګلیش کې قرآن وایي، قرآن ول نه ورځي، هغه حافظ صاحب دی که نه، هم نه ورځي ورسوي. سم نر سړی خو سړی اخلي که نه، دا بړتي کوي نو هلکه سم دا اوږې خو له ګورئ که نه. او یاره صدارت او د وزارتمې دپاره خو همداسې یو شی کتل غواړي چې لږ دا پرسنالټي خو برابر وي که نه. که ښه یو که بدي خو ایوب خان وي نو لوړ دم خوري، هغه شی خو پکې نشته. دا مغربي جمهوریت او دا شی دا هغه ټول فرعوني شی دی، لاس په نامه باندې ولاړ. عمر فاروق څومره څنګه خلیفه و او حکومت یې څنګه و، سړی څنګه و، هماوتل دلی نه دی چې د ابلیس شیطان غوندې شی چې کوم دی نو هغه ورته لاره پرېږدي. نو ستاسو څه خیال دی څنګه سړی به و؟ یعنې چې ابلیس ورته لاره پرېږدي که نه نو څنګه سړی و؟ چې هرقل غوندې شی چې کوم دی نو هغه ته تښتي که نه، مخامخ وله نه شي راتلی خبرونه، نو هغه څنګه سړی؟ چې د ایران او د پاریس بادشاه چې کوم دی نو هغه الچي رالیږي خو په خپله خبرې نه شي کولی د عمر فاروق څه، نو به څنګه سړی؟ چې پادري اعظم راځي او ښکته ګوري او خبرې کوي او خبره بره نه شي کولی، نو به څنګه سړی؟ هغې سړي محفل، په هغه محفل کې یو تکیه او یو بستره ده. او چې کله خباب رضی الله عنه راغی نو ورته وایي دې ته کښېنه، په خپل حال کې په خاورو کې ناست دی، دلته کښېنه. خو چې کله کښېناستو
نو بیا ورته ویل تا ته پته ده دا بستره ما د 2 کسانو دپاره جوړه کړله، په دې به نه و ډېره کیني او نه به جاګیردار کیني او نه به مالداره کیني او نه سرکشه کیني او نه به باغي کیني، په دې به نسب مذهب نشتی، په دې به صرف 2 غلامان کیني، 2، یو ته یې یو غلام بل دی، دا بل غلام دا بل څوک دی بلال دی، دا ما تاسو دومره جوړه کړله، په دې به ته کینې ما احد احق لهذا المجلس الا رجل واحد، ستانه علاوه د دې ځای کې د حقدار چې صرف یو سړی دی، یو به ته کینې یو به هغه کیني، بل سړی نه منم، نشي کېناستی هلته به کیني. او دغه وجه وه چې د جومات نه بهر چې کومه دی ابو سفیان او سهیل رضی ناست دي، او چې کله بلال او عمار او خباب ته اجازت ملاویږي نو هغوی شکایت کوي، سهیل شکایت نه کوي خو هغه خیر سړی و، ابو سفیان رضی الله شکایت کوي او چې موږ مکې سرداران یو او دا خو آزاد کرده غلامان دي، غلامانو ته اجازت ملاویږي او موږ بهر انتظار ته ناست یو، او ورته غلی کښېنه بس، ویل چې ولې د هغوی حق دی ستا حق نه دی، څنګه زما حق نه ستا حق څه دی، تا که اسلام قبول کړی وی که تا قربانیانې کړی وي اول کې او د دغې پیغمبر مخالفت نه ستا به دا قدر وي، هغوی قربانیانې کړي وینې توی کړله، ولې پاکستان سره جمهوري پارټیانې دی چې څوک پیسو والی دی نو هغه که وروستو راغلی دی نو هغه به مخکې ناست وي او چا قربانیانې کړي هغه څوک په ګیا ورته هم نه اچوي، چا قربانیانې کړي هغې ته څوک ګوري هم نه، بل غل ډاکو راشي او پیسه ورسره ډېروي، بس هغه سړي چې کومه دی نه قدري. دا سره پاکستان سوشل میډیا دی چې غله چې کومه دی نه هغه پکې بڑا چڑا کر خلک پیش کوي او چې کله نیکان صالحان دي ښه خلک دی برابر، هغه د عبدالقدیر خان په شان دي خلک دی چې هغه ورته څوک ګیا هم نه اچوي. هغه عبدالقدیر خان انټرویو مې اورېده ورته ویل پاکستان کې چې څومره غله دي نو هغه بچ دي وایي، څومره غلا کولی شي پاکستان کې کوه ته به بچې وایي، او چې څومره چې کومه دی روغ خلک دی هغه غریبانان به ګیري، چې 12 ارب ډالر چې کومه دی نو هغه پټۍ تختوي نو هغه پاک سړی په هغه هېڅ کیس نشته دی، خو چې روغ سړی دی هغه به ګریب تاري. دا را پاکستان چې کومه دی نه حل دی، نو هغه ورته ویلی چې قربانیانې هغوی ورکړي دي، بیا ورته ویلی چې به دې کلمې خو ته ډېر وهلی شوی ټکولی شوی او تکلیفونه ته میلاو شوي دي، ته ما ته د خپله شاه مبارکه وښیه. هغه ورته په جواب کې ویله چې امیر المؤمنین زما د املا به چې کومه دی برداشت نه کوي نو بس ډېره ګرانه ده که ته برداشت کړي. هغه ورته چې برداشت په کوم وښیه، خو چې کله د املا مبارکه ورته وښودله نو په هغې کې دا پختۍ چې کومه دی دا خوړی شوی، دا د سکورلټو چې کومه دی د هغه دا پختۍ خوړلې وې سېزلې وې. نو عمر فاروق ډېر سخت سړی و که نه، سترګو خو د هغه په سترګو کې اوښکې نه راتلې که نه، خو چې دې ته یې وکتله که نه نو ایسته په ژړا شو چې هلکه دومره دا تکلیف په لا اله الا الله میلاو شوی دی. د دې وجې نه لا اله الا الله ته ځکه افضل ذکر وایي، افضل ذکر لا اله الا الله. نبی علیہ السلام فرمایي دا حدیث دی د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ ابن حبان او حاکم نقل کړی دی په سند صحیح باندې. مخکې ما تاسو ته وویل چې قال موسی علیه السلام یا رب علمني شیئا اذکرک واطلبک، ما ته داسې عجیبه غوندې کلمه او ذکر وښیه چې زه پې ذکر کومه. قال یا موسی قل لا اله الا الله، لا اله الا الله وایه. قال یا ربي كل عبادك يقولون هذا، دا خو ټول خلک ذکر کوي لا اله الا الله وایي، یو عجیبه غوندې ذکر راته وښیه. قال یا موسی لو ان السماوات السبع عامرهن غیري والارضین السبع فی کفتن، که دا ټول اسمانونه و اسمانونه او سره د دې د ټولو مخلوقاتونه سوا زمانه دا ځمکې د ټولو مخلوقاتو سره وه په یو چابړي کې کېدی، ولا اله الا الله فی کفتن، او دا لا اله الا الله په بل چابړي کې کېدی، نو مالت بهن لا اله الا الله، دا لا اله الا الله پې درنه شي. اوس ما او تا ته خو زور پته نشته دی، زور پته به خوالی چې کله آخرت شي او قیامت شي بیا سړي ته پته ولګي. د دې وجې نه دا دومره قدرمنه کلمه چې ده نو دا ډېر په تکلیفونو باندې رارسېدلې ده. په دې وجه باندې د لا اله الا الله ذکر چې کومه دی نو دا سره دا ډېر عظیم دی. خو دا یاد ساتئ چې لا اله الا الله کې 2 ارکان دي، یو نفي ده او بل اثبات دی. چې دواړه دې نه یې پوره کړي نو تر لا اله الا الله ذاکر نه
لا اله هر صبر دماغ نه وباسي الا الله فقط یو الله براشي. دا دو ارکان د کلمې دي چې لا اله بیا به الا الله وي. او داسې نه چې یاره په زړه کې چې کومه دی نو د بوتانو ذکر دی او شرک دی او کفر دی او تسپوله دې زور ورکړی دی او لګیا یې نن سبا داسې که نه تاسو خو ګورئ په دې دا سوشل میډیا خو خوښه شی دی خو دا بعضې کارونه خو پکې مزدار دي. پیر پرستان خو پکې وایي که نه یو غټ پیر دی غټ بابا دی. غټ بابا نه دغه تپوس کوي چې ساري څو رکاته مونځ دی څو فرض دی او څو واجب دی او ته یې 2 رکاته سنت دي 2 رکاته نفل دي 2 رکاته سنت دي 2 رکاته نفل دي. د هغه بل نه تپوس وکړئ کلمه تاله درځي کلمه او سبحانک اللهم وایي دا حل دی که نه. دا خلک ناسې خبرې خو د داسې خلکو دپاره داسې ګډ بخی لکه د پاکستان د دې عوامو دپاره دغه شانتي شیزونه ښیي. که دغه شانتي ملا و نو هم د خلکو خوښ دی چې کنځلي ورته کوي ټول عمر ورته پېښور کې کنځلي کول هغه ملا یې خوښ دی ټول عمر ورته کنځلي کړي په منبر باندې قسم دی که د قرآن او د حدیث خبره کړي سوا د دې نه چې خرې ټټوان یې دا یې دا ټول به ورته ناستو خندل به ورته نو دې مطلب دا دی دا ټول ټټوان دي. څوک چې دروغ کیسې کوي هغه خوښ دي هغې ته توجه کوي او څوک چې خره دي او غله دي او ډاکوان دي هغه ستاسو بادشاهان دي هغه هم خوښ دي. د مشرۍ دپاره هم دغه شی دی. دې مطلب دا دی چې دا خلک دا ځمکه او دا عوام دا داسې خلک غواړي. باباګان هم دغه شانتي دي. باباګان یې ته سوچ وکړه چې دومره د عقل نه خلاص خلک په مخ د ځمکې باندې چې یو سړی لوډ سپیکر ته ولاړ دی او په هغې باندې دم کوي او هغه ته په زرګو خلک ناست دی په زرګو خلک. دا سوچ او دا فکر به ده کې رانغی چې هلکه د دم دپاره نبي علیه السلام کومه طریقه اختیار کړې ده صحابه او تابعینو کومه طریقه دا نه ټولو ته ناست یو په ارباو روپۍ چې کومه دی د هغه سره ورسره دي داسې ګاډي ورسره دي چې ته به حیران شي. د 1.5 کروړه 2 کروړ روپو ګاډي چې کومه دی دا ورسره 10 ورسره دي. دا ولې کوم ځای کې نه راځي دا ولې تاسو ورکوئ که نه څوک به تعویضونه شروع وکړو که خبر همداري دا خلک یې خوښ دي لیکن دا خلک پالتو خلک دي. اول به دې زړه پاک کې لا اله دا ټول جاخې پیښې به دې وباسي بیا به الا الله وې د دې بیا ډېر لوی کمال دی لوی قدر دی دا ډېر په قربانو باندې رارسېږي. ځکه د دې په باره کې بیا نبي علیه السلام فرمایي فإن الله حرم على النار من قال لا اله الا الله یبتغي بذلك وجه الله. نبی علیه السلام فرمایي چې څوک لا اله الا الله بیا د الله د رضا دپاره وایي د ده لپاره الله تعالی چې کومه دی جنت واجب کړی دی دې له جهنم نه بچ کېږي. خو چې لله فی الله خو وایي که نه لله فی الله للهیت پکې نه وي بیا خو کار نه کېږي. په دې وجه باندې د لا اله الا الله دپاره شرایط دي او ارکان دي. وهب زوی د منبه دا یو یهودي عالم دی دې تابعي دی د ده نه چا تپوس وکړو چې الیس لا اله الا الله مفتاح الجنت ولې دا لا اله الا الله د جنت چابي نه ده نو ورته ویل چې ولې نه ده په دې کې اوس شک او شبهه نشته دی. تاسو ته پته راځي دا تپوس د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ معاذ ابن جبل چې نبی علیہ السلام یمن ته لېږو نو نبی علیہ السلام هغه ته یو سوال وښودلو چې ستا نه بالته یو تپوس کېږي طبراني نقل کړی دی ستا نه به تپوس دا کېږي چې لا اله الا الله مفتاح الجنت لا اله الا الله دا جنت چابي ده نو ته به ورته وایي چې هو د جنت چابي ده نو بیا به هغه درته وایي چې لا اله الا الله خو مونږ وایو مونږ خو د لا اله الا الله نه انکار نه دی کړی نو څنګه تاسو وایئ چې یهودي سیان دا به جنت ته نه ځي او مسلمان به جنت ته ځي چې رسول الله ته خاتم النبیین نه وایي وایي دا تپوس به درنه کوي نو د مخکې نو د ځان تیار کا چې کله ستا نه دا تپوس وشي اگر که د حدیث په سند کې کلام دی خو لیکن حدیث او مضمون په اعتبار سره خو ټیک دی نو ته به ورته وایې چې لا اله الا الله دا چابي ده او چابي ورته ویلې ده هره چابي د هغې دپاره غاښونه وي غاښونه او دقه خبره په تورات کې هم شته دی ځکه وهب جو د منبه نه چې کله تپوس وشو
چې الیس لا اله الا الله مفتاح الجنت، ولې دا لا اله الا الله جنت چابي نه ده؟ ما ورته چې ولې نه بلا، ولې نه ده؟ تورات کې شته، خو د هغې سره بل ټکی دی. وایي څنګه؟ ولکن ما من مفتاح الا له اسنان، د هرې چابۍ دپاره غاښونه وي، څه به تا ته ښکاري او څه به ته نه ښکاري. فإن جئت بمفتاح له اسنان فتح لك، که تا داسې چابي راوړه چې پاکې غاښونه وي نو تا ته به تاله کولاو شي. او که فرض کو الا لم یفتح لك، او که دې را نه وړه نو بیا به تا ته چې کومه دی چابي هغه شی نه کولاوي. د دې وجې نه لا اله الا الله دا چابي ده، خو دې لپاره غاښونه دي. محمد رسول الله د دې دپاره ارکان اسلام دي، دا به ورسره منې. خو لیکن غرض دا دی چې افضل الذکر ورته ځکه وایي چې په دې کې خالص وحدانیت دی، خالص وحدانیت. او په دې باندې دومره قربانیانې خلقو کړي دي، دومره چې هغه قرباني یو یو ګورې که نه حیران بشي. اوس مونږ تش تلفظ صحیح نه شو کولی چې مونږ د لا اله الا الله دا کلمه چې دا ووایو، دا ژبه په دې باندې راړول غواړي. د دې نه اوچت ذکر بل نشته دی. افضل ذکر لا اله الا الله. خدا په توجه سره په اخلاص سره چې کوم دی کول پکار دي. په دې وجه باندې بزرګانو سلفو به چې کومه دی دې له به ټایم ورکړی. دا یاد ساتئ، ګوره وظیفه نه ده، وظیفې دپاره ټایم مقرر کوي. دا څه کفر نه دی، نه ګناه ده، نه بدعت دی. حزب چې ورته وایي حزب، امام ابو داود مستقل باب پې قایم کړی دی حزب. او د هغې تحت د ابو هريره رضی الله عنه چې کومه دی نو طریقه پر تسبو باندې خپل حزب پوره کول دا ګناه نه ده. ځکه ګناه نه چې ابو هريره رضی الله عنه چې کومه دی نو هغه به خپل حزب داسې زړي چې کومه دی یو خو د خپله ختمونه پې کوي، دغه نه خپله وظیفه پې کول. ځکه سړي نه وظیفه خطا کېږي. اوس که تا ته یو سړی و چې نبي علیه السلام خو ښځې ته یو ښځه و هغې ته ویل اسان کار راته نه ښیم په دې بوتو باندې وایي، هغه مختصره وظیفه ده، هغه دا سبحان الله الحمدلله دا دي. نور حضرت عایشې هم ځان له چې کومه دی واته کومه زړې د کجور دا سوري کړو، په هغې به یې خپله وظیفه پوره کوله. ابو هريره رضی الله عنه به یو توره وینځه وه، هغې به ورته هغه ګیټۍ واړولې، هغې په هغې خپله وظیفې دپاره دا څه ګناه نه ده. هسې یو رواج چې جوړول او په دې ګوتو کې اړول دا ښه کار نه دی چې ته بې سوی نه او داسې اړې او بس خانه لګیا یې او خبرې هم کې نه، دا غلطه خبره. او چې ځان له کښېنې خپل ورد پوره کړې، د هغې دپاره هره طریقې که تا فرض که څه ګیټۍ مقرر کړي دي ځان له چې لږه سل پوره کړم نو داسې به وي یوه به دې کېدمه، که هغه تسپو په شکل کې وي، که هغه په بل طریقه باندې تا کړي وي. یو خو دغه د رسم و رواج او دغه خلقو د نوم ناموس کول دغه ټیک نه ده. نور ورد دپاره وظیفې دپاره خپل ځان له حد مقرر کوي، دا ګناه نه ده. کمی زیاتې به کې چې دی وشي څه خبره نه ده، لیکن ځان له به وایي چې دومره به استغفار ویمه، دومره به کلمه ویمه، دومره به قل هو ویمه، دومره پلانکې ذکر کومه، دومره پلانکې کومه. خو دا مطلب یې نه دی چې ته په مستحباتو پسې نښته یې، فرایض او واجبات یې ترک کړه. خپله وظیفه چې کوي فرض مونځ نه کوي، خپله وظیفه کوي که نه، دا غلطه خبره ده. فرایض به پوره کوي، واجبات به پوره کوي، سنت مؤکد به پوره کوي، بیا د ځان دپاره حزب مقرر مستحبه طریقه ده دا به کوي. او دا مطلب یې نه چې خپله وظیفه پوره کومه که هر ټایم وي، ځکه ما تېره دنیا دپاره ښودلې ده دا به کومه فرض مونځ نه کوي، د قرآن تلاوت نه کوي، نه قرآن تلاوت به هم کوي، دا فرایض به هم سرته رسوي، خو د ځان دپاره حزب مقرر کول څه ګناه نه ده. ځان دپاره به یو حد بندي څه کوي، دا به مقرر کړي. الله تعالی دې موږ صحیح ذاکرین جوړ کړي، او الله تعالی دې زموږ زندګي د دې کلمې تحت دا جوړه کړي، او الله دې زموږ په دې وطن باندې هم رحم وکړي، او زموږ په دې کلي دې رحم وکړي. الله دې د فلسطین هغه مظلومان دا امداد او تعاون وکړي، او هغه ظالمان دې الله تباه و برباد او نیست و نابود کړي.